فیخرج علی هذا. اوس دې قاعدې مطابق مخکې دوه قاعدې تېرې شو چې شوافی فرمایي چې قرن مراد طهر ده او عدت چې ده زنانه چې تېرې دا په اطهارو سره وي. احناف وفرمایل چې نه عدت په حیض سره ده. نو ثلاثه قرون مراد په مسلک کې احنافو حیض و، نو عدت په درې احیازو سره وي. شوافی په نه باندې اطهار و. دغه متعلق تفریعات کوي. یوه تفریده ده چې ګوره دریم حیض چې کله زنانه مطلقه ده او دا عدت تېري په درې حیضو سره په رای د احنافو، نو چې کله دریم حیض راغی نو دې عدت نه ده تېر. نو دې وجې که دی رجوع کوي د خپلې زنانه ته، دې وجې نه چې دا مطلقه یې د یوه طلاقې رجي یا د دوه طلاقو، که دی مطلقه یې نو بیا خو دی رجوع کولی شي. نو دریم حیض کې خو دې عدت نه ده تېر. چې عدت نه ده تېر نو دا من وجې په نکاح کې ده، خو چې عدت یې نه ده تېر نو دا رجوع کولی شي، بیا به یې خپله ښځه شي. او په مسلک د شوافي رجوع نه شي کولی، ځکه دریم حیض چې راته نو درې طهره خو تېر و، ځکه سنت دا و چې طهر کې طلاق ورکړي، نو بیا حیض شو، بیا طهر، بیا حیض، بیا طهر. چې دریم حیض راته نو درې طهره تېر و، نو دا عدت نه وتلی وه، نو بیا حق ته رجوع نشته چې دی بیا رجوع کوي. کله چې دا مطلقه وي د طلاق رجیه و، یعنې طلاق یو طلاق یې وري یا دوه طلاقه وري، خو دواړه طلاق رجي دي، نو بیا دلته حق ته رجوع شته دی، ځکه عدت یې نه ده تېر یو. نو رجوع صحیح ده په دریم حیض کې په رایه د احنافو، او په مسلک د شوافي رجوع نه ده صحیح، ځکه دا عدت نه وتلې ده، نو دی پردۍ ښځه ده اوس، خو بیا خو رجوع نه کېږي. بل دا ده، بله تفریق کوي. بله تفریق دا ده چې غیر سره نکاح کولی شي دریم حیض کې، چې دریم حیض کې دی نو دا عدت نه ده وتلې، او په رایه د شوافیو خو وتلې ده عدت نه، ځکه درې طوره خو تېر دي، نو دی غیر سره نکاح کولی شي په رایه د شوافیو. او مونږ په مذهب باندې غیر سره نکاح نه شي کولی، ځکه دی خو عدت کې ده، دریم حیض کې ده، نو دی خو عدت کې ده. نو چې دا عدت کې نو دی خو من وجې د دې زاړه زوج په نکاح کې ده، نو بیا بل سره نکاح چېرته کولی شي. او شوافیو په مسلک باندې خو عدت تېر ده، نو دی نکاح کولی شي. درېمه ده، درېمه تفریق کوي چې په مسلک د احنافو به دی محبوسه وي، ځکه دا مسله ده چې دا معتده چې ده دی به په حبس د زوج کې وي، یعنې دا معنا چې دی به کور کې محبوسه وي، بار به نه وځي، ځکه دی خو د دې زاړه زوج په نکاح کې ده من وجې. نو چې زاړه زوج په نکاح کې ده نو دی به حبس وي په دغه کور د زوج کې، بار به نه وځي. او په مسلک د شوافیو باندې بار وتی شي. ولې؟ ځکه خو دریم حیض چې راته نو درې طوره خو تېر و، نو عدت یې تېر و، نو چې عدت یې تېر و نو بس دی ازاده ښځه ده، نو دی تللی شي، نو دی به محبوسه وي په رایه د احنافو او تللی شي په رایه د شوافیو. بله تفریق کوي. ګوره قاعده دا ده چې دا معتده چې ده د دې سکنا دا په زوج واجب ده په حالت د عدت کې، مونږ په مسلک باندې، چونکې دا عدت کې د دریم حیض چې راته نو دا خو عدت کې وه، درې حیضه خو نه وه پوره شوي، نو چې عدت کې وه نو دا من وجه ښځه ده د دې زاړه زوج، نو سکنا یې په زوج واجب ده، نو دی به دلته وخت تېروي. انفاق واجب ده په زاړه زوج باندې چې خرچه به زوړ زوج ورکوي، ځکه وجه دا ده چې دا من وجه د په نکاح کې ده که نه، ولې عدت خو یې نه ده تېر. او په رایه د شوافیو سکنا نه ده واجب، ځکه دی پردۍ ښځه ده، عدت یې تېر شوی ده. نو چې عدت یې تېر شوی ده نو نه سکنا واجب ده په زوج اول، نه خرچه واجب ده دریم حیض کې، ځکه دریم حیض چې راته نو درې طوره وخته مخکې پوره شوي، نو دا عدت نه وتلی ده، نو پردۍ ښځه ده، نو نه سکنا واجب او نه خرچه واجب په زاړه زوج.
بله دا ده ده په مذهب باندې مونږ په مذهب باندې و سکنا واجب ده خرچه شوافیو په مسلک باندې نه ده واجب ځکه عیدت نه عیدت تیر ده بله مسله خوله که چېرته دا ښځه دا هغه وخت کې خوله کېدای شي چې دا مطلقه دی طلاق رجیه وي یعنی یو طلاق یې وري یا دوه طلاقه وري او عیدت تیر شي چې عیدت کې دا ناسته ده اوس چې دریم حیض راته نو دا پرای د شوافیو خو عیدت نه عیدت خو یې تیر شو ځکه دو په مسلک باندې خو عیدت په تور سره و نو درې توره خو تیر شوي دي چې دریم حیض راته نو دا پردی ښځه ده نو خوله نه کېږي چې دا خوله ورسره وکړي پرای د احنافو خوله کېدای شي ځکه دریم حیض چې راته نو دا په نکاح کې وه دا په عیدت کې وه نو دا من وجې په نکاح کې ده نو چې من وجې په نکاح کې ده د زاړه زوج نو که زوړ زوج د سره خوله کوي کولی شي سوال دا چې خوله څه دپاره کوي خوله دې دپاره کوي چې دا کېدای شي چې دا زوج رجوع ورته وکړي بیا ولې دا خو مطلقه د طلاق رجیه وده یو طلاق یې ور ده یا دوه ور دي او عیدت کې ده نو چې دریم حیض راته نو دا عیدت کې وه نو دا خو من وجې د زاړه زوج په نکاح کې ده نو کېدای شي چې دا زوج دې ته رجوع وکړي نو چې رجوع ورته وکړي بیا خو طلاقونه ختم شو طلاق رجیه خو په رجوع سره ختمیږي چې زوج رجوع ورته وکړي دا ختم شو دې طلاقونه ختم شو نو خطره ده چې دا رجوع ورته وکړي نو ښځه زړه دا غواړي چې زه دنه زه لاړه چې رجوع ورته وکړي نو ښځه دا تقاضا کوي چې ما سره خوله وکړه په مال خوله فسخه ده یا طلاق علی مالین ده مونږ په مسلک باندې خوله فسخه ده دا نکاح فسخه شه زوال ده سلب محض ده په مسلک د شوافیو خوله طلاق علی مالین ده نو بهرحال خوله کولی شي مونږ په مذهب ده په مذهب نه کېږي ځکه ده په مذهب باندې دریم حیض چې راته نو درې توره خو مخکې نه پوره و نو عیدت نه دا وتلی ده چې عیدت نه تېره شوه خو پردۍ ښځه ده بیا خوله چېرته کېږي مونږ په مسلک باندې خوله کېدای شي ځکه دا عیدت کې ده نو من وجې ښځه ده نو چې ښځه ده نو دا زوج سره خوله کوی شي چې دا پیسې ورکړي او زوج خوله ورسره وکړي ځکه خطره ده چې زوج رجوع ورته وکړي که نه بیا خو بیا ښځه یي په طلاق رجیو کې خو رجوع کېږي دارنګې طلاق ورکوی شي څنګه طلاق ورکوی شي ځکه دا خو مخکې مطلقه د طلاق رجیو ده یو یا دوه طلاق یې ور دي عیدت کې ده چې دریم حیض راته دا یا عیدت کې وه عیدت یې نه و پوره نو دا من وجې په نکاح کې وه چې وه نو دته حق ته یو طلاق پاته ده چې دا طلاق ورکړي صراحتن دا زوج مونږ په مذهب باندې که مخکې دوه طلاقه وري خو یو طلاق ورکوی شي که مخکې یو طلاق یې رجیع وري یا دا عیدت کې وي نو خو دوه طلاقه ورکوی شي نو دی طلاق ورکوی شي په دې دریم حیض کې بنا په دې چې دا عیدت کې ده من وجې نکاح کې ده طلاق ورکوی شي او په مسلک د شوافیو طلاق نه شي ورکوی ځکه چې دریم حیض راته خو د عیدت تېر و بله تفریق کوي وتزوج الزوج باختها دریم حیض چې راغی نو چونکې شوافیو په مسلک باندې د عیدت تېر ده درې توره و که نه خو تېر شوي دي نو عیدت یې تېر ده نو دا دغه زوج چې ده دا د دې خور سره نکاح کوی شي جمع بین الاختین نه راځي ولې چې دې عیدت تېر ده دا خو پردی شوې ده نو خور سره نکاح کوی شي او مونږ په مسلک باندې خور سره نکاح نه کېږي ځکه جمع بین الاختین راځي ولې چې دریم حیض راته خو دا خو لا نکاح کې ده نو دا نکاح کې ده چې خور سره نکاح وکړي بیا خو جمع بین زوجین ده اختین او اختین من کې جمع ناروا ده بله تفریق کوي و اربعین سواها په دې دریم حیض کې چې کله دریم حیض شوري ده دې کې دی نورې څلور ښځې نه شي کوی سوا د دې نه په مسلک د احنافو ځکه حیض کې ده دریم حیض کې عیدت کې ده نو چې عیدت کې ده نو دی من وجې ښځه ده او من وجې په نکاح کې ده چې په نکاح کې ده نو دې نه ماسوا درې ښځې کوی شي څلور نه شي کوی ځکه بیا خو زیادت راځي په څلورو او په مسلک د شوافیو څلور ښځې کوی شي دریم حیض کې ځکه دریم حیض کې د عیدت تېر و ولې عیدت یې په اطهارو وه خو درې توره پوره شوي دي نو دا پردی ده نو څلور نورې دی کولی شي
دارنګې احکام د میراث په دې باندې متفرع دي. څنګه احکام د میراث؟ درېیم حیث چې راته زوج یې مړ شو، خاوند یې مړ شو دیوال، دی درېیم حیث کې وه، نو دی وارثه ده. ولې وارثه ده؟ ځکه دی ښځه ده. بیا درېیم حیث کې خو دې عدت نه ده تېر، چې عدت یې نه ده تېر، خو دی ښځه ده، په نکاح دې کې ده، چې په نکاح کې ده نو ښځه ده، نو دی وارثه ده. ښځه خو دی خاوند مال نه خاوند میراث نه حصه وړي که نه، یا ربع یا سمن. که اولاد یې و دی نر نو بیا سمن، که اولاد یې نه و بیا ربع. په رای د امام شافعي صاحب میراث کې دې حصه نشته، ځکه پردۍ ښځه ده، پردۍ ښځه خو میراث کې حصه نه کوي. دارنګې وصیت صحیح ده، وصیت په رای د امام شافعي صاحب. ولې؟ ځکه چې پردۍ ښځه ده نو پردي پاره وصیت کېږي. په رای د احنافو وصیت د زوج دغې ښځې پاره نه ده صحیح، ځکه دا خو من وجه ښځه ده، وارثه ده، او حدیث کې راځي لا وصیت لوارث. وارث خو چونکې مال کې حصه ده که نه، نو چې مال کې حصه شته نو وصیت د پاره نشته، لا وصیت لوارث. په رای د شافعیو وصیت ټیک ده، ځکه پردۍ ښځه ده نو پردي پاره خو وصیت صحیح ده. ما کثرت تعدادها، سره د ډېر بې شمېره مسایلو تفریعیونه په مابین د احنافو شوافیو کې، یعنې نور تفریعات هم شته چې هغه مختلفې مسلې راځي د شوافیو او د احنافو متعلق. فیخرج علی هذا، نتیجه روزي علی هذا بنا په دغه اختلاف د احنافو شوافیو. کومه نتیجه روزي؟ حکم الرجعة فی الحیضة الثالثة، حکم د رجوع په درېیم حیض کې. مونږ په مذهب باندې رجوع ټیک ده. وزوالو ان نه کېږي رجوع په مسلک د شوافیو درېیم حیض کې، ځکه عدت یې تېر. خو دا پسه چې مطلقه د طلاق رجیه وایي، ګوره چې مطلقه د طلقاتو ثلاثه وایي بیا خو نه کېږي رجوع. وتصحیح نکاح الغیر و ابطالو، جایز ده. فیخرج علی هذا، نتیجه حاصلېږي بنا په دغه اختلاف. کومه نتیجه؟ تصحیح نکاح الغیر، جواز د نکاح بل چا سره په رای د شوافیو. و ابطالو، باطل د نکاح بل زوج سره په رای د شوافي، په رای د احنافو، ځکه دا عدت کې ده. و حکم الحبس والاطلاق، او په دې باندې تفریق کېږي. یخرج تحته و یخرج، تفریق کېږي په دغه اختلاف. حکم الحبس، حکم د قید، والاطلاق او د ازادي په رای د احنافو دا قید ده، ځکه عدت کې ده که نه درېیم حیض کې. والاطلاق ازاده ده، شوافیو په رای مسلک ازاده ده، ځکه تورونه تېر شوي. دارنګه یخرجو هم دغه اختلاف باندې حاصلېږي نتیجه د والمسکن والانفاق. سکنا واجبه ده په رای د احنافو باندې، نو درېیم کې سکنا واجبه ده، ځکه چې دا عدت نه ده، عدت تېر نه ده په درېیم حیض کې. والانفاق، خرچه هم واجبه ده، ځکه معتدې خرچه واجبه ده په زوج باندې، چونکې دا عدت کې ده. په رای د شوافیو نه سکنا واجبه ده نه انفاق، ځکه عدت تېر ده. والخلع والطلاق، ادارنګې خلع ورسره صحیح ده په درېیم حیض کې، چې په رای د شوافیو طلاق ده، او موږ په مسلک باندې فسخه ده. خلع ټیک ده، ځکه درېیم حیض کې خو دا عدت کې ده، نکاح نه ده وتلی، او دا چونکې مطلقه د طلاق رجیه ده، نو کیدای شي دا زوج دې ته رجوع وکړي، بیا خو بیا خپله شي، طلاقونه رجیع به ختم شي. او دې دا زړه نه غواړي چې داسې وشي، چې داسې نه چې زوج رجوع وکړي ښځې ته، او دا بیا ښځه شي، نو دا خلع ورسره وکړي، نو خلع کولی شي، ځکه درېیم حیض کې دی په نکاح کې ده. په رای د شوافیو خلع نه کېږي. والطلاق، او طلاق هم کېدای شي درېیم کې، ځکه دې دوه طلاقه ده ور دي، یا یو ور ده، نو دا ورکولی شي طلاق، ځکه دا عدت کې ده. په رای د شوافیو طلاق نشي ورکولی، ځکه عدت یې تېر ده. وتزوج زوج باختها، نکاح د خاوند صحیح ده، خور د دې سره په مسلک د امام شافعي صاحب، ځکه عدت یې تېر ده. موږ په مسلک نه ده صحیح، ځکه عدت یې نه ده تېر. و اربعین سواها، او حاصلېږي حکم د څلورو زنانو سوا د دې نه په رای د شوافیو. څلور زنانه نورو سره دا نکاح کولی شي، ځکه عدت یې تېر ده.
احنافو په دې باندې خو څه درېم حیض کې عدت نه ده تېر، نو دا یې ښځه ده، نو دې نه علاوه 3 کولی شي، 4 نه شي کولی. او دارنګې واحکام المیراث واحکام المیراث دا باندې تفریق کېږي په دې باندې مسایل د میراث چې دا وارثه ده په رایې د احنافو، نه ده وارثه په رایې د شوافیو، ځکه پردۍ ښځه ده. ما کثرت تعدادها سره د ډېروالي د شمېر د مسایلو اختلافیونه. وکذلک قوله تعالی قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم خاص في التقدير الشرعي فلا يترك العمل به باعتبار انه عقد مالي. اوس بله تفریق کوي په خاص باندې. خاص کې دا مسله وه، خاص کې دا مسله وه چې د خپل معنی کې قطعي ده، یو خپل مراد کې قطعي ده. ځکه خاص تعریف تا څه کړی و؟ خاص تعریف دا کړی و چې حکم شوی په چا باندې حکم شوی؟ معنا معلومه، یعنې داسې معنا چې معلوم المرادي یا معلوم البیاني. نو چونکې خاص معنا قطعي وه له وجې د دې نه چې معنا د خاص هغه معلوم المراد وه، مراد معلوم و چې کومه معنا مراده ده، یقیني وه، واضح وه، او دارنګې بیان واضح وه. یو نو د دې معنا قطعي وه، چې معنا قطعي وه نو مقتضای قطعي ده، مقتضای حکم ده، حکم د خاص قطعي ده، ځکه حکم خو په معنا مرتب ده. چې معنا یې قطعي وه نو حکم یې قطعي شو. دې وجې ګوره حکم یې دا بیان کړی و چې خاص په کتاب الله کې واجب العمل لا محالة قطعا. دې قانون باندې تفریق کوي چې قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم. رب فرمایي قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم، یقینا موږ ته معلوم ده. الله وایي بیا الله علم خو یقیني ده، یقینا موږ ته معلوم ده ما فرضنا، ما هغه مهر فرضنا عليهم چې موږ د دې تعیین کړی ده علیم په دې خاوندانو باندې فی ازواجهم په حق د بیبیانو کې. اوس ګوره دلته فرض څه ده؟ فرض دوه معنی دي، یو فرض معنا ده تعیین، یو فرض معنا ده وجوب. موږ د فرض معنا تعیین کو، یو شی چې متعین کې، متعین معنا یعنی معلومی په علم کې، تعیین یو کې په علم کې چې دا شی رجل ده که مرأه ده، دا شی مسجد ده که کوټه ده، دا شی لارۍ ده که نه لارۍ نه ده، بس ده که نه ده، دې ته تعیین وایي. نو فرض معنا موږ تعیین کوو چې فرض په معنا تعیین سره ده. دلیل څه وایي؟ دلیل دا وایي چې فرض تعیین معنا ځکه کوو چې دې کې دا کثیر الاستعمال ده. کثرت استعمال دلیل د حقیقت ته. بل دا د فرض په تعیین کې چې استعمال یا چې شاید متعین کې چې دا شخص ده، زید ده، امر ده، نه ده، یا نفی متعین کې یا اثبات، دې کې دا حقیقت عرفي ده. حقیقت چاته وایي چې لفظ مستعمل په معنا موضوع کې، خو بیا لفظ چې مستعمل په معنا موضوع کې وي دا کله لغت کې وي، کله عرف کې وي، یعنې یوه معنا عرف متعین کړې وي. یو دا چې لغت متعین کې، چې لغت متعین کې اته وایي حقیقت لغوي، یو دا چې عرف متعین کې دې ته وایي حقیقت عرفي. لکه صلات، صلات خو لغت کې دعا ته وایي، عرف د شرع هغه د ارکانو مخصوصه ته وایي چې کوم تاسو مونږ مونځ کوو. لهذا فرض په معنی تعیین سره ده، او دې کې دا کثیر الاستعمال ده یوه، او په دې کې دا حقیقت عرفي ده. څنګه حقیقت عرفي ده؟ یعنی عرف شرع دا په تعیین کې استعمالوي. فنصف ما فرضتم قرآن کې راځي، نصف ما فرضتم ای نصف ما عینتم، چې کوم تاسو مهر مقرر کړی د هغې نصف بیا واجب ده. چې یوې زنانه ته طلاق ورکړي یو سړی قبل الدخول بیا نصف مهر واجب ده کړی. نو ګوره فرضتم په معنی تعیین سره ده، قرآن کې نصف ما فرضتم په معنی تعیین سره راغلی، لہذا فرض دلته په معنی تعیین سره ده. نو دا فرض په معنا د تعیین کې خاص ده یو ټکی. بل لفظ ده فرض نه،
دا نسبت د فرد نه ته راغلی ده دا نسبت هم خاص ده نه الله وایي مونږ دا فرض کړی ده دا نسبت خاص ده نه په متکلم کې استعمال ده دا خاص ده ټول خاص او خاص معنی ده چې معنی یقیني ده حکم یقیني ده لہذا دا معنی شوه احناف وایي چې قد علمنا الله وایي مونږ ته معلومه ده دا خبره ما هغه مهر هغه مال فرض نه علیم چې مونږ متعین کړی ده مونږ متعین کړی ده مونږ یې تعیین کړی ده بل چا نه ده کړی چې ابهام یې پکې بل چا یې نه تعیین کړی چې ابهام یې پکې مونږ یې تعیین کړی ده لہذا چې مونږ تعیین وکړو نو معلوم ده علیم په ازواجو باندې په خاوندانو باندې فی ازواجهم پاک دي بیبیانو کې اوس چې الله وفرمایل چې مونږ یې تعیین کړی ده اوس څنګه مونږ تعیین کړی ده اطمینان حاصل شو چې الله وایي ما متعین کړی ده نبی پاک مبارک د دې بیان وفرمایله چې ګوره اکثر مهر چې ده هغې خو تعیین نشته هغه چې څومره زوجینو رایه یي اکثر خو اقل به لسو درهمونه کم نه وي حدیث دې تعیین وکړه نو دا الله تعیین وکړه که نه ځکه حدیث مبارک د هغې وضاحت وکړه مجمل بیان یې وکړه چې ما فرض نه مجمل ده بیان یې وکړه متکلم مجمل چې وویله چې لا مهر اقل من 10 دراهم مهر به لسو درهمونه کم نه وي لہذا مهر 10 درهمونه به نه وي کم زیات چې هر څومره وي دا مونږ احناف وفرمایل بنا په تقاضې د خاص ځکه فرض خاص نسبت خاص متکلم خاص معنی یقیني حکم یقیني حکم چې ده وجوب ده چې مونږ فرض کړی ده متعین کړی مو ده په خاوندانو باندې پاک دي بیبیانو کې مهر مونږ متعین کړی ده او 10 دراهم ده هغې نه به دا کم دی لہذا دا واجب العمل سے قطعا لہذا 10 درهمونه به کم مهر څوک نه ادا کوي شوافی فرمایي چې نه دا رایه د زوجینو ته حواله ده زوجین چې څنګه خوښه وکړي بس هغه ټیک ده که روپۍ مقرره که 2 مقرره که 10 کوي که ډېر کوي که لږ کوي دلیل دا وایي شوافی چې دا عقد مالیون دا صغرا دا خو عقد مالی ده عقد معنا تړل دی دا یو تړل دی مالیون چې نسبت مال ته ده دا یو عقد مالی ده څنګه عقد مالی ده ځکه دا خو مهر خو پیسې دي او مقابل کې منافع دي بزع دي بزع یعنی د زنانه فرج نه فایده اخیستل نو دا خو عقد مالیون دا یو عقد ده چې نسبت مال ته ده دا صغرا هر عقد مالی هغه حواله رایه د عاقدینو ته چې عاقدین څنګه خوښوي لہذا دا نکاح دا مهر دا حواله د رایه د عاقدینو ته چې هغه زوج دا زوجه ده نو چې په جو باندې راضي شو بس ټیک ده دا یې دلیل ویلی دا ګوره قد علمنا ما فرضنا که یقینا مونږ ته معلوم ده هغه چې مونږ متعین کړی ده علیم په دې خاوندانو باندې فی ازواجهم خاص فی تقدیر شرعي دا خاص ده فی تقدیر شرعي په تعین شرعي کې شرع تعین کې دا خاص ده لہذا معنی کتی حکم کتی تعین چا کړی ده الله کړی ده نو چې تعین الله وکړه دا کتی فرض کتی نسبت کتی متکلم کتی نو دا معنی دا خاص په تعین شرعي کې چې الله وویل چې ما یې تعین کړی فلا یترک العمل به نه پرېږدولی کېږي عمل په دې خاص ځکه کتی ده کتی خو واجب العمل نو دا واجب العمل ده الله تعین ته به مونږ ګورو چې الله څنګه تعین کړی ده الله 10 درهمونه کم باندې نکاح نه ده جایز کړی فلا یترک العمل به اوس په دې باندې مونږ عمل نشو پرېږدوی بې اعتبار په دغ قیاس سره اعتبار معنی قیاس دا امام شافعي صاحب قیاس کړی نو قیاس خو ځواني ده نو مونږ کتی څنګه پرېږدو په مقابل د ځواني کې لہذا امام شافعي صاحب قیاس ته اعتبار نشته اوس هغه څنګه وایي انه عقد مالیون بې اعتبار معنی قیاس په دغ قیاس انه عقد مالیون چې دا نکاح څه ده
دا خو یو عقد ده تړل دی مالی تړل دی صغرا ادا کبرا فیعتبر بالعقود المالیه هر عقد مالی هر تړل چې مال ته نسبتي عام یعتبر قیاس کېږي بالعقود المالیه په نورو ترکیباتو مالیه باندې نور عقود مالی چې کم تړلی په مال سره هغه باندې قیاس کېږي نو نتیجه دا راغله چې نکاح هم قیاس ده په نورو عقودو مالیه دا نتیجه شو فیکون تقدیر المال فی موکولا الی رأی الزوجین دا نتیجه بعد نتیجه ده او عقودو مالیهو کې قاعده دا ده چې عقودو مالیهو کې مال دا حواله رای د عاقدینو ته نو دلته هم تعیین د مال دا حواله رای د زوجینو ته فیکون تقدیر المال فی نو کېږي تعیین د مال فی په دې نکاح کې موکولا الی رای زوجین حواله رای د زوجینو ته کما ذکر و شافعی یعنی چې په چو باندې رضای وفر علی هذا ان التخلي لنفل العبادة افضل من الاشتغال بالنکاح اوس امام شافعی سے تفریح بیانوي مونږ چې وایو مونږ وایو نه دا قیاس معتبر ده نه دا تفریحات معتبر دي ځکه تفریح خو بعد القیاس ده او دا قیاس مونږ نه معتبرو ځکه مقابل کې خاص ده چې قطعي حکم ده قطعي علم ده مونږ ته کوم شی چې مونږ ته قطعا معلوم ده قطعا واجب ده لہذا دا واجب شو حکم دی خاص واجب شو نو په قیاس باندې دا مونږ نه پرېږدو نو چې په قیاس نه پرېږدو نو چې کوم تفریحات په قیاس کې دام غیر معتبر دي وفر علی هذا امام شافعی صاحب په دې تفریق کړی ده په کومه خبره چې دا یو مالی تړون ده مالی تړون ده مالی تړون خو مباحي هر مباح ادنا ده عبادت نه لہذا دا ادنا ده عبادت نه لہذا کته امام شافعی صاحب فرمایل چې تخلی چې ځان خالی کې نکاحونه نه کوي عبادت نفلی کې دا ډېر اوله خبره ده ځکه دا خو تړون مال وال تړون شه مال تړون مباح شه هر مباح ادنا عبادت نه نو دا ادنا د عبادت نه نفلی عبادت خو عبادت ده لہذا نفلی عبادت اولا دا ادنا وفرع على هذا په دې تفریق کړی ده ان التخلي لنفل العبادت ځان خالی کول نکاح لپاره د نفلی عبادت افضل ده افضل ده من الاشتغال بالنکاح د دې نه چې ته ځان مشغول کې په نکاح دا دوی ویل مونږ څه وایو چې نه تخلي لنفل العبادت نه ده افضله ځکه مونږ وایو چې دا عبادت ته نکاح کو دا معامله نه ده دا نه ده معامله مالی دا خو عباداتو نه ده چې تو وایي نو عقد المالین ځکه حضور څه وایي النکاح من سنتي دې ته سنت ویله نو سنت چې ویله خو عبادت څه کنه فمن رغب عن سنتي فليس منا او حضور فرمایي تزوجوا الودود الولود داسې زنانه سره نکاح کو چې تاسو سره مینه کوي ډېره مینه سره کوي ولود اولاد راوړي اولاد به څنګه معلومه اولاد به پلار نیکه نه معلومه چې پلارونه نیکونه څنګه دي هغه نسل ډېرېږي که نه ډېرېږي نو چې هغه ډېر اولاد راوړي نو معلومېږي چې دا به ډېر اولاد راوړي دا حدیثونه په دې کې وارد دي نو چې حدیثونه وارد شو نو دا عبادت شو بیا ته څنګه وایې چې دا یو مالی معامله ده نه ده معامله لہذا په دلیل کې صغرا ممنوع ده تا چې صغرا ویلی دی امام شافعي صاحب داسې دی ویلی دي چې نو عقد مالیون دا یو تړل دي د مال مالی تړون ده لہذا دا مباح ده فیعتبر بالعقود المالیه لہذا دا نور عقود سره قیاس شوه نور عقود خو رایه د عاقدینو ته حواله دي دا هم رایه د زوجینو ته حواله ده ځکه دا یو مالی تړون ده مونږ وایو نه مالی تړون نه ده دا یو مالی تړون نه ده چې ته وایې دا مالی تړون ده دا مباح ده نفلی عبادت دا خو عبادت ته نو عبادت اولای مباح نه لہذا نفلی عبادت اولاد ده هغه نه نکاح کول نه دا نه ده صحیح ولې نه ده صحیح ځکه دې باره کې احادیث وارد دي بیا
نو خو معلومه شوه چې دا عبادت ده. نو دا صغرا ممنوع ده په دلیل کې چې ته وایې عقد مالیون، دا یو مالی تړون دی. مالی تړون نه ده، دا عبادت ده. وفرع لهذا په دې باندې امام شافعي صاحب تفریق کړې ده چې تخلي لنفل عبادت، ځان خالي کول هغه نه نکاح نه لپاره د نفلي عبادت افضل من الاشتغال بنکاح، دا افضل د اشتغال بنکاح. یو تفریق. واباح ابطاله بالطلاق، چونکې دا مباح ده او نکیز دی مباح مباحي، نکاح مباح ده، نو د دې ابطال دا مباح ده. اذا کته باطلان نکاح هیڅ خبره نه ده، مباح عمل ده. واباح ابطاله بالطلاق، اده مباح ګرځول ده ابطال د دې نکاح په طلاق سره، ځکه طلاق نکیز النکاح، النکاح مباح، نو ابطال دی نکیز دی مباح. کیف ما شاء زوج، څنګه چې زوج خوښوي من جمع و تفریق، کده جمعان طلاقونه ورکوي، یعنی جمعان دا معنا چې په یوه طور کې 3 طلاق ورکوي، حالانکه احناف پرې باندې دا بدعت ده. و تفریق اکه په 3 طورو کې 3 طلاق ورکوي، دا هم مباح عمل ده. نو مباح خو وسعت ده، که په یوه طور کې 3 ورکوي هم ټیک، که په 3 طورو کې 3 طلاق ورکوي هم ټیک. اکه 3 واړه جمله واحده ورکوي په 3 صيغو، اکه 3 واړه جمله واحده ورکوي په یوې صيغې، په یوه ټیم کې ورته وایي 3 طلاق هم ټیک ده. اکه په یوې صيغې 3 طلاق ورته وایي چې ته په 3 طلاقو طلاق یې، دا ټول ټیک دي. امام شافعي صاحب وایي ځکه دا مباح عمل ده، ابطال دی مباحي، دا ټیک ده. ښکار مباح ده، نو کنې کې هم مباح ده. واباح ابطاله بالطلاق کیف ما شاء زوج، څنګه چې زوج خوښوي من جمع و تفریق، که په یو ځل کوي که نه جدا کوي. واباح ارسال الثلاث، امام شافعي صاحب مباح ګڼي ارسال الثلاث چې 3 واړه مرسل طلاقونه ورکړي. مرسل معنی غیر مقید دی، چې قید نه ورسره لګي چې دار دا یا بل قید، جمله واحده په یو ځل په یو ساعت کې یا په یوې صيغې. وجعل عقد النکاح قابل للفسخ بالخلع، اده ګرځولی د نکاح قابل د فسخ، دا بله تفریق. ځکه نکاح د پنې باندې مباح ته بیا چې مباح ته نو فسخ ټیک ته چې ته خله ورسره وکړې، ځکه فسخ د مباحي، نو ده ګرځولی د نکاح قابل للفسخ چې دا قابل د فسخ ده بالخلع په خلع سره. فسخ د پنې باندې زوال محض ده، طلاق نه ده، دا په خلع سره فسخ کوای شي، هیڅ خبره نه ده. لکه بیه مباحه ده که نه، چې ته بیه شراکیه مباحه ده، نو چې بیه مباحه ده نو فسخه مباحه ده که نه. که ته بیه په فسخه کې اکاله یې وکړې، اکاله معنی فسخه، نو هم ټیک ده، ځکه فسخه د مباحي، نو ده قابل ګرځولی د نکاح قابل د فسخې په خلع سره، چې زوجات زوج سره خلع وکړي. وکذلک قوله تعالی حتی تنکح زوجا غیره. بس شرکایت را کشر سازی